أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. سورة النساء مدنی سورت تے. دار سورت پاول کی یوسو خبر پیجندل ضروری دی. یو د سورت ترتیب نزولی او ترتیب مصحفی چې دا سورت په نزول کې سویم نمبر دی او په قرآن کریم کې سویم نمبر دی. دویم ربط او مناسبت چې دا صورت په دې مخ کې صورت پس ذکر شو نو د دې څه وجې دي؟ د دې مخ کې صورت سره څه تعلق دی؟ درېمه خبره خلاصه د صورت. څلورمه خبره مشکل آیاتونه د صورت او پنځمه خبره امتیازات د صورت. دا یو څو خبرې د صورت په اول کې پیژندل ضروری دي. نو دا سورۃ النساء مدنی صورت ده. مدنی صورت یو مکی صورتونه یو مدنی صورتونه دي. مکی صورتونه هغې ته وایي چې د هجرت نه مخکې نازل شوي او مدنی صورتونه هغې ته وایي چې د هجرت نه بعد نازل شوي. نو دا صورت هم مدنی صورت دی، د هجرت نه بعد نازل شوي. په نزول کې دا 92 نمبر دی، 92. پس د صورت ممتحنین او مخکې د صورت الزلزال نه نازل شوي. د دې صورت د مخکې صورت سره نسبت او تعلق په ګڼو وجو دی. اول دا چې صورت آل عمران کې مونږ دا وعده وکړه چې یا الله مونږ به د نیکانو بندګانو عبادت نه کوو، مونږ به عبادت صرف د یو الله کوو، د هغې نه به خپل حاجتونه نه غواړو لکه نصاراو چې عیسی علیه السلام او د عمران اولاد هغې په خدایتوب سره نیولي و او د هغې نه حاجتونه غوښته. نو اوس دې صورت کې وایو چې دا وعده مونږ کوو د الله رب العزت سره چې مونږ به ظلمونه نه کوو، زیاتی به نه کوو، تر دې پورې چې په زنانو به هم ظلم نه کوو. ځکه نساء زنانو ته وایي، دا د زنانو په نوم باندې دا صورت نازل شوی او په دې کې د زنانو حقوق بیان شوي. په صورت آل عمران کې زورن او په دې خبره زیات تر دا مسله بیانوله د عقیدې اصلاح و پکې. نو په دې صورت کې اصلاح د معاشرې کوي. یا مخکې صورت کې ووی چې غیر رازدار منیسئ، نو سورۃ النساء کې د هغې وضاحت کوي او هغه خلک ښیي چې کم خلک هغه غیر رازدار نیسي. ګڼ ربط او مناسبتونه د دې صورت د مخکې صورت سره دي. بله خبره خلاصه د دې صورت. خلاصه دې ته وایي چې یو اوږده خبره په لنډو الفاظو کې خلک وکړي، نو دې له وایي خلاصه. لکه سورۃ النساء خو غټ صورت دی، په دې کې خو ډېر مسائل دي، خو اوس په اسانه د دې خلاصه څه ده نو دا یادول پکار دي. دا صورت 3 حصې دی. لومبی دا خبره چې په دې صورت کې کومه مسله بیانېږي، دعوه د صورت، نو هغه اصلاح د معاشره.
په دې صورت کې د معاشرې اصلاح بیانوي او د دې د بیان د پاره دا صورت 3 حصې دي. دا خلاصه ده. اول 50 آیاتونه دي په اول حصه کې او په دې کې 14 احکامات بیانوي چې په هغې کې مسلمانان هغه چې دین او بادشاه ته محتاج نه دي. دا د کلي او د معاشرې خبرې دي. دا انسان په خپل هم کولی شي او کلی پې برابرولی شي. بیا دویمه حصه د 50 آیات نه تر 135 پورې ده، 115 پورې، او په هغې کې چې دی نو 9 احکامات بیانوي. هغه احکامات چې د هغې په نافذ کولو کې بادشاه ته ضرورت دی. او دریمه حصه د 135 آیات نه آخره پورې ده. په دې کې چې دی نو زورنې ذکر کوي منافقانو ته، اهلی کتابو ته، او زیری ذکر کوي مؤمنانو ته. دا د دې صورت لنډه خلاصه ده. دې صورت ته دی سورة النساء دیتا چې دینو یو بل نوم مخلی سورة الضعفاء. ضعفاء کمزور ته وایي او په دې صورت کې هم د کمزورو خلکو حال بیان شوی دی. د هر دور یو فتنه زمونږ په دې دور کې هم یو څو ټکي خلک استعمالی او هغه ټکي هغه خلک استعمالی دی د پاره چې کینې دا د ترقۍ په لاره کې رکاوټ دی او دا پکار دی، دا کول پکار دی، دا کول پکار دی. یو ټکی چې استعمالی نو هغه د ترقۍ استعمالی. یاره ترقی پکار ده، ترقۍ ته ضرورت دی او مونږ چې دی نو ډیر رستو پاتې شوي او مونږ ډیر بیکورډ خلک یو که نه، دا خبرې کوي. یو ټکي دا استعمالی. دویم ټکي چې هغه خلک عام استعمالی روشن خیالي. یاره جی روشن خیالي پکار ده، تنگ نظري نه ده پکار، انتها پسندۍ نه څه نه جوړیږي، دا خبرې کوي. دریم ټکي چې استعمالی نو هغه وی حقوق نسوا، ترقی نسوا، مساوات مرد و زن، آزادی نسوا، زنانو ته آزادی پکار ده، د زنانو حقونه ادا کول پکار دي. دا په کور کې را بندي کړي دي او دا خو دې سره زیاتې دي. دا یو څو خبرې نن دور کې چې دی نو خلک استعمالي او خلک یې وی. مخکانی دور داسې و چې په هغې کې د زنانو سره ظلم کېده او هغې ځان مظلوم ګڼلو چې موږ سره ظلم کېږي. نننی دور کې د زنانه سره ظلم هم کېږي او هغه زنانه خپله ترقي ګڼي. زنانه وی هم مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کریں گے. موږ به د سړو سره یو شان کارونه کوو، په دفترونو کې او پردو سړو سره یو ځای ناستي یو. اوس دا ټکي یاره زنانه بار روباسل پکار دي، په زنانه دا پکار دي، دا پکار دي. دا خو تا زنانه آزاد نه که، دا خو تا نور هم چې دی نو رابنده که. چې زنانه په کور کې ناسته ده نو ستا غوڼ کارونه به هر څه برابر به په ټیم ټیم کېږي. او چې ته سهار په یوه لاړ شي او ښځه دې په بله لاړه شي او بیا چې راشي نو بیا د وړو د پاره خوراک تیارول دي، د خاوند د پاره، د بچو د پاره هر څه تیارول دي په منډه منډه. نو دا خو چې دی نو خپله زندګي دې په زور را تنګه که. زنانه ته وي ته کور کې کښېنه، خاوند به ګټي او تاله به راوړي. نو دا چې ده دا وایي نه نه زه به هم بار ځم. نو دا یو څو ټکي دي چې زمونږ په دې دور کې خلک استعمالی او خلک لګیا دي چې د زنانو سره ظلم دی. نو قرآن کریم وی د زنانو سره دا ظلم نه دی. قرآن کریم د زنانو حقونه ذکر کړه
یو دور داسې و چې څه خلک داسې و چې هغوی د سره زنانه ته انسان نه وي، لکه دور جاهلیت. هغوی د سره زنانه ته انسان نه وي او زنانه به یې ژوندی ښخولې، چې لور به ورکره پیدا شوه نو ښخوله به یې، جمدی به یې ښخوله. او د رومیانو فلسفه دا وه چې هغوی زنانه سر ته خېجولې وې، ټول اختیارات یې زنانو ته ورکړي وو. قرآن کریم داسې حقوق ذکر که چې نه زنانه بیخي سر ته خېجولې دي او نه زنانو سره بیخي زیاتې کړی دی. داسې حقوق یې ورته ورکه، د اعتدال لارې اختیار کا. زنانو ته داسې حقوق ورکه چې نه مخکې چا دا حقوق زنانو ته ورکړي وو، نه به یې اوس ورکړي او نه به یې بیا ورکړي. نو قرآن کریم د زنانو په نوم باندې یو صورت نازل که، سورة النساء، هغه صورت چې په هغې کې د زنانو، په هغې کې د کمزورو خلکو حقونه بیان شوي دي. نو دې صورت کې چې دی نو دای حقونه بیانوي. کله وایي دا زنانه مور ده نو د هغه زنانه څومره لوی مقام دی، که دا زنانه خور ده نو د دې څومره مقام دی، که دا زنانه بیبي ده نو د دې څومره مقام دی. دا ټول حقوق د دې زنانه بیانوي. که دا زنانه یتیمه ده نو د دې حفاظت وکړه، د دې د مال حفاظت وکړه. دا غون حقوق په دې صورت کې چې دی نو بیانوي. دې زنانه ته په میراث کې برخه او حصه ورکړه، ځکه دور جاهلیت کې داسې وو چې زنانه ته به یې د سره حصه نه ورکوله. وی دا خو اسلحه نشي اوچتولی، دا خو توره نشي راغستی، جنگ نشي کولی، دې له سره پاره حصه ورکو. شریعت وی نه د زنانه مستقل برخه ده او دا بوله ورکې. زنانو ته حقوق ورکو. د زنانو حقوق څه دلته په دې صورت کې ذکر کړي. یو ګوره که زنانه وایي چې زموږ حقونه نشته که نه، نو ګوره په قرآن کې د سړو په نوم صورت نه دی راغلی. ها، سورة الرجال په قرآن کې نشته، سړو واله صورت. خو سورة النساء په قرآن کې شته چې د زنانو صورت، چې پای کې د زنانو حقونه بیان شوي. سی په دې سورة النساء کې بیان کړي، سی په سورة نور کې، سورة احزاب کې، سورة طلاق کې، سی په سورة بقره کې بیان شوي. دا غون د زنانو متعلق حقوق قرآن کریم کې بیانېږي. نو اول آیات کې الله وی یا ایها الناس اتقوا ربکم، اول ترغیب ذکر کوي چې دا راتلونکي احکامات ومنئ او د الله نه یره وکئ. انشاءالله که زندگی وه سبانی درس کې به وایو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم. یا ارحم الراحمین، یا ذا القوة المتین، یا ذا العرش المجید. یا الله زمون گناهونه معاف کی، د مور و پلار گناهونه معاف کی. بیمارانو ته یا الله صحت کامله عاجل نصیب کی، مشکلات او پریشانیم ختم کی. قرضدار یا الله قرضونو نه خلاص کی. د حاضرینو مجمع کې مسلمانانو کې د چا پس کوم شرعي حاجتونه دي یا الله د خپل ایبي خزانونه او ته پوره کی. څومره کورونو کې خویندې میندې یا الله ستا د کتاب اوري، یا الله جولې د خیر نه ډکې کی. یا الله دا کوم حقوق، کم احکامات په دې صورت کې بیانېږي، یا الله دا زموږ په معاشره کې راولي. یا الله زموږ معاشره د مسلمانانو وطنونه په دې احکاماتو د قرآن او سنت په احکاماتو باندې منور کې. یا الله زموږ ناراضي شي. اخر خاتمه یا الله زموږ د ټول په ایمان کې. یا الله د غزې د مسلمانانو حفاظت کې. یا الله ته حامی ناصر او مددگار شي. یا الله د دنیا خلکو د هغې نه بایکاټ کړی دی. یا الله د هغې د مدد دپاره څوک چې دی نو آواز نه پورته کوي، یا الله د هغې څوک مدد نه کوي. یا الله ته حامی ناصر او مددگار شي. یا الله چې کم خلق باوجود د وس او د طاقت نه یا الله دغه مظلوم مسلمانانو مدد نه کوي، یا الله ته د هغې سره پوه شي. یا الله ته د هغې سره پوه شي. یا الله داسې عذابونه پرې راولي څنګه چې په مخکنو امتونو راوستي وو. یا الله څوک چې د کفارو ملګرتیا کوي د هغې ملګرتیا کوي، او یا الله د مسلمانانو وینې تویږي
د مسلمانانو ماشومان شهیدان کیږي یا الله د مسلمانانو خویندې میندې زنانه وجل کیږي یا الله باوجود د وس او طاقت یا الله دک خلق داغي مدد نه کوي یا الله تور سره پوه شي یا الله نیست و نابود کی یا الله دغه عهده دغه مشره یا الله د خاور سره خاور کی یا الله دسې عذابونه او تکلیفونه پرې راولي یا الله د نور خلکو د پاره عبرت وګرځې یا الله زمونږ راضي شي اخر خاتمه یا الله په ایمان کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.